السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په مزو کې به دوستانو. نن یو بل افسوسناکه واقعیا مخې تراغلی ده. د پاکستان آرمی هلیکاپټر لاپته شوی دی چې دا د سیلاب ځپلو غریبانو خدمت د پاره روان وو. د کراچۍ نه دا جز راپورته شوی وو او بلوچستان ته روان وو چې 12 تنه فوجیان هم پکې وو. اخر دا هلیکاپټر په کم لخلاړې س واقعیا ورته مخې ته او شو. راځي عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نیوي مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ. پاګوا ساټلې نشان وای چې هروانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. عزتمندو الله تعالی دې پاکستان باندې خپل فضل او کرم وکړي. دینه مخ کې یو څو ورځې وړاندې ډېر خطرناک سیلاب راغلی او لاس زینو کې سیلاب هم اوس روان دي. دا آرمی والا هلیکاپټر کې ناسیو چې لیفټننټ جنرال سرفراز احمد خان هم ورسره په هلیکاپټر کې د سیلاب ځپلو خواته روان وو. د غرونو علاقه وا هلیکاپټر خپل فکس پوینټ ته روان وو چې رابطه ورسره قطع شوې ده. پته نشته چې کریش شوی دی سپرخ پکې راغلی دی سچل شوی دی. خو 12 فوجیان هم پکې شهیدان شوي دي. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دی الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دوستانو لا د هلیکاپټر پته نه لګي چې په کم لختلې دي. څه معلومات لا چاته نه دی را رسیدلې. کله هم معلومات چې کله هم پورا معلومات مونږ ته را رسیدو تاسو ته به مونږه خبرداري درکو. مونږ سره په دې چینل کې وسه هر یو نیو معلوماتي ویډیو به تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. دعا کوي چې الله تعالی د هلیکاپټر پیدا کړي. امين. دوستانو دا وا زموږ د وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورونی معلوماتي ویډیو د پاره زموږ دا چینل مدار سره سبسکرایب کړئ. پاک واسه ټلای نشان وای چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو په اسانه سره ملاويږي. والسلام.